सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 نو دا به تاسو چې کوم دا د کوادریټیک ایکویشن چې کوم سټانډرډ فارم دی هغې سره به دا کمپیر کې او د a b c ویلیو به ترې وباسئ نو سټانډرډ فارم موږ سره د x سکویر پلس bx پلس c از ایکول ټو 0 په دې کې د a ویلیو چې کوم دا هغه 1 ده د b ویلیو چې کوم دا هغه ماینس 6 ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه 4 ده اوس دا به تاسو په ډسکریمیننټ باندې معلوم کې نو د هغې دپاره فارموله ده b سکویر ماینس 4ac دلته کې به تاسو ویلیوز فوټ کې نو د b په ځای به ماینس 6 سکویر راشي ماینس 4 او د a په ځای به ویلیو 1 شي او د c په ځای به ویلیو هم 4 شي نو دا به شي 6 سکویر 36 راځي او دا چې کوم دا 16 راځي نو ډسکریمیننټ چې کوم دا هغه به موږ سره راشي 20 اوس که موږ کتی شو چې ډسکریمیننټ موږ سره ګریټر دین 0 راغی greater than 0 دی نو چې کله ډسکریمیننټ موږ سره greater than 0 وي نو د دې روټس چې کوم نیچر دی یعنی روټس په موږ سره ریل نمبرز وي ریل به وي ان ایکول به وي او که دلته موږ وګورو دا ډسکریمیننټ چې کوم دا موږ سره یو نان پرفیکټ سکویر نمبر دی یعنی داسې دوه نمبرز نشته چې موږ ملټیپلای کوو یو شانو چې د هغې نه 20 راځي نو د دې چې کوم دا دې نه چې کوم نمبر راځي نو هغه به موږ سره ایرریشنل وي دا به اوس موږ ویریفای کوو چې آیا دا کم د روټس باره کې موږ د دې نیچر بیان کو چې ریل وي یا انیکول وي او ایرریشنل د دې نه هغه راځي او که نه راځي نو د دې ځای نه ګوره تاسو کتلی شئ که چېرې روټس تاسو سره ډسکریمیننټ چې کوم ده تاسو سره داسې یو نمبر راغی چې هغه نان پرفیکټ سکویر وي یعنې هغې نه ایرریشنل نمبر راځي نو دا چې کوم ایکویشن دی دا تاسو سره په فیکټرایزیشن بیا نه سال کېږي دا به په کوادریټیک فارموله باندې سال کوئ نو x سکویر ماینس 6x پلس 4 is equal to 0 دا به موږ په کوادریټیک فارموله باندې سال کوو نو هغه دا ماینس b پلس ماینس b square minus 4ac divided by 2a په دې کې به تاسو ویلیوز فوټ کوئ چې کوم a b c ویلیو تاسو روباسلی نو x is equal to ماینس د b په ځای ویلیو چې کوم دا ماینس 6 ده پلس ماینس دا b سکویر ماینس 4ac دا موږ دلته کې معلوم کو ډسکریمیننټ چې هغه راغی موږ سره 20 او ډیوایډډ بای 2 د a په ځای ویلیو چې کوم ده هغه 1 ده دلته تاسو داسې هم پټ کولی شئ چې د b ویلیو فوټ کې سکویر یې والی بیا ماینس 4 او a چې کوم ده فوټ کې او c او بیا دا سمپلیفای کړي نو هم دا ویلیو ته راځي نو از ایکول ټو دا به شي ماینس انټو ماینس نو پلس به شي 6 پلس ماینس دا 20 موږ لیکلی شو داسې چې 4 ملټیپلای 5 ډیوایډډ بای 2 نو x is equal to دا به شي 6 پلس ماینس دا موږ داسې لیکلی شو چې انډر روټ 4 ډاټ انډر روټ 5 دا به شي 6 پلس ماینس انډر روټ 4 چې کوم دا برابر وي د 2 او دغه به راشي انډر روټ 5 ډیوایډډ بای 2 دلته کې به چې کوم دا تاسو 2 کامن کې پاسه نه دلته پاتې شي 3 پلس ماینس انډر روټ 5 divided by 2 نو 2 سره ختم شو یعنی دلته ویلیو رااله 3 پلس ماینس انډر روټ 5 نو موږ وکتو چې د x چې کوم دا ویلیوز بشي دا یو به 3 پلس انډر روټ 5 شي او بل به چې کوم دا 3 ماینس انډر روټ 5 شي نو دا روټس چې کوم رااله موږ سره د x دا کوم ویلیوز موږ سره رااله نو یو خو دا ریل نمبرز دي بل دا ایرریشنل نمبر دی ایرریشنل څنګه دی ایرریشنل داسې دي چې کله تاسو سره په سکویر روټ یا انډر روټ سمبل کې دننه کم نمبر دا نان پرفیکټ سکویر نمبر نو چې دا تاسو سمپلیفای کې د دې نه به تاسو سره همیشه یو ایرریشنل نمبر راځي او دا د ایرریشنل نمبر پراپرټي ده چې کله تاسو یو ایرریشنل نمبر د ریل نمبر سره ایډ کې یا ریشنل نمبر سره ایډ کې نو د دې نه چې کوم ریزلټ راځي هغه به هم ایرریشنل وي او بل موږ وکتو چې دا ان ایکول یعنی دلته یو پلس دی او دا ماینس دی نمبر 5 کې پارت 3 دی چې x سکویر ماینس 3 از ایکول ټو 0 اول به موږ د دې د روټس نیچر معلومو چې د دې روټس په موږ سره کم قسم وي نو د هغې دپاره به موږ اول دی له ډسکریمیننټ معلومو نو x سکویر ماینس 3 از ایکول ټو 0 دې کې به تاسو وګورئ نو د a ویلیو پکې 1 ده
د بی ویلیو دلته 0 ده ځکه x والا ټرم دی کې نشته نو د بی ویلیو 0 شو او د سی ویلیو چې کوم دا هغه -3 ده نو د ډیسکریمننت لپاره فارموله ده چې b سکوير -4ac په دې کې به ویلیوز پټ کې نو b سکوير یعنی دا بشي 0 سکوير -4 د a ویلیو چې کوم دا هغه 1 ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه -3 ده نو 0 سکوير نه 0 راځي او دا به ماینس په پلس شي او دنه به ویلیو راشي 12 یعنی d چې کوم دا نو دا موږ سره ویلیو رااله 12 کوم چې ګریټر دین 0 ده نو چې کله دا ګریټر دین 0 رااله یعنی ډیسکریمننت چې کوم دا ګریټر دین 0 راغی نو موږ بیا وایو چې د دې چې کوم روټس دي دا غي نیچر بداسي چې یعنی هغه به ریل نمبرز بوي ریل بوي بیا به کوم دا هغه انیکلی او کوم وګورو دا 12 چې کوم دا یو نان پرفیکټ سکوير نمبر دی چې نان پرفیکټ سکوير نمبر دی نو روټس په بیا دا ایرریشنل وي اوس په موږ دا ویریفای کوو چې آیا د دینه چې کوم دا روټس را ریل انیکول ایرریشنل دا د دینه راځي کنه نو x سکوير -3 is equal to 0 دا تاسو چې کوم دنو په کوادریټک فارموله باندې مثال کول شي او ډایرکټ هم دا سال کیږي چې دا 3 موږ دی سایډ ته شفت کو دا بشي -3 دی واړه تراوړل د +3 بشي بیا موږ دواړو سایډ ته سکوير روټ واخلو یعنی د دې لپاره هم سکوير روټ واخلو او دې سایډ ته هم چې کوم دنو موږ سکوير روټ واخلو نو دا به د سره ختم شي د x ویلیو وتاو سره راشي یعنی یو بتاو سره پازیټیو سکوير روټ والا ویلیو راشي او بل ویلیو به کوم نه نو تاسو سره راشي نیگیټیو نو موږ غوښتو چې د دې کوم روټس رالو یعنی کوم ویلیوز رالو د x چې کوم ویلیو رالو نو هغه دی موږ سره √3 او بل -√3 کوم چې ایرریشنل نمبرز دي او ان ایکوال دي او ریل دي